قوم به هغه قوم خاورس کوي چې د چا زړه د خدای کور ګورا د مولانا روم یا شمس تبریز زړه چې و دا د خدای کور ملنګ دی شلیدل جامع اغوستی دی اور هغه د مولانا شاته کېنا مولانا روم لګیا دی طالبانو ته درس کوي قیل قلنا اوس قیل قلنا زه تاسو چرته پویولې شو قیل قلنا عربي کتابونو کې سوال او جوابي قیل سوال دی او بیا قلنا جواب مولانا روم چې درس بس کو نو شمس تبریز ورنږدې شو نو ورته وایي چې مولانا گفت ای غوغا وقیل و قال چیست گفت ای غوغا وقیل و قال چیست اے مولانا روما دا تا چې دومره شور جوړ کړو قیل قل نه دی دا څه دی مولانا روم ورته داسې وکړه او ورته وایي مولوی فرمود نادان لببن مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خردمندان مخن مولانا روم ورته ویو نادانا او بے وقوفه ملنگا خلد بند کا د نیکانو خلقو په خبرو پوری ته څنګه خاندي شمس تبریز غلیش چې غلیش یو سات تیر شه کتابونه دا سره واغست او تلاو ته وغورځ چې تلاو ته وغورځل نو مولانا روم ته نور غوسه وراله چې دا څه پاگل دی کتابونه غر کړ ټول اوس جمعات ته وهلم نشي ځکه جمعات خو دارالمان من دخله کان امن اگر چې تاسو مليان په جمعاتونو کې موالي طالبانم په جمعاتونو کې والی دي بني اسرائیلو مولا سره جګړه شي جمعات کې پیرا کې دي او د دې منځ گزارو نه چې مليان څومره تنگ دي دومره د بار بدمعشانو نه دي تنگ دا ډېر منځونه چې کوي کنه دا کوچیانو رونه نه جمعات دارالمان من دخله کان شمس تبریز ورته خپشوي څنګه خپانه شم ټوله خواري مې وبویاو بس تلاو تلاس کو کتابونه رويست دا سټاپې چې ولا ورکو نو د لمدوالی په ځای دوړه وتا لمد شوی نو دوړه ته و دا کرامتو د مولانا شمس تبریز رحمت الله علیه دا د کرامت یو د مولانا روم کرامت مثنوی له د کتاب دی د یو سړی په لاس کې دی یو شیعه ورته وی چې ای چیست ورته وی چې ای مثنوی است وی ای مثنوی نیست بلکه ای مشنوی است ای مثنوی نیست ای مشنوی است دا مشنوی دا معنا چې د دې اوریدل نه دی پکار هغه ورته تو یک ذره خو ببین هغه بده چې لاس کې کتاب ورکو چې پراینستو پړومبه صفه ورته شعر راځي چې ایسا گے ملعون تو عو میں کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی مثنوی ماتو مشنو میں کنی اسپیا ملعونا ولی غپ کے زما مثنوی تا وای چې د دې اوریدل نه دی پکار تاسو پوښی
ऐसा ये मलऊन तो आओ में कुनी मसनवी मातु मशनओ में कुनी जमा मसनवी त څنګه وای چې د دې اورېدل نه دي پکې دا کرامتو د مولانا روم رحمه الله تعالی وتبارک شمس تبریز مولانا روم تا داسې وکتل قتل په ډېر قسمه یو عام قتلی یو خاص قتلی یو خاص الخاص قتلی یو هغه د خریدار په نظر قتلی شمس تبریز هغه د خریدار په نظر چې مولانا روم تدا سے وکته نو داغه په زړه کې دننه د عشق اور بلک علم خو ملاتوب وو خود درد نو ملاتوب وو درد نو علم ظاهری راغلو علم باطنی نو چې دننه ولا اور بلک صادره پوګوا چلو روان شو مولانا روم رستو نرونی و چرته زه وی ترا برما چی کار خود را بکنی ترا برما چی پل کار کوا ما سره هغه والله کدی پریدم زه خود بالکل په یو نظر لیونه کړم شمس تبریز ورته مولانا روم ته عالم سره د بادشاہ قاضی وخت ز فقیر د جونګړو د جونپړو سه دو والا انت ما سره وخت چرته تیرولش وی کوشش بکوم حضرت خو پریدم دینا لاس نه نیولې بار سارا تلاړو دې په یو جونګړه کې اوسېد مولانا روم ورته وی چې بالکل زبد خادم تبم مخدومه وی مولانا بالکل نه منې کیږي وی بالکل نه منې کیږم وی دا پیسې واخلو یو د شراب بوتل راوړه الله مولانا روم د بادشاہ قاضی دی د علم لویا چرچا دا پیسې واغسته او د شراب بوتل په بازار کې اغسته او لاس کې نیولې او روان دنیا ورته ګوري چې مولانا او د شراب بوتل تاسو چل دی روان دی پرواز خسرو خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے اسلام مرا درکار دادا عشق داسی او چسکده چې سړی ته ولګي بیا پچا پروا نه حضرت بلال ته د عشق چسکا لګېدلې و ها جی زړه د رسول الله د مینې کور شوه په تړلې پروا نه و خپو کې پړی واچول په ګرمو شګو راخکو د ملا غوخه په شګو پورې پاتې کېده په دې پرې پروا نه و د محمد عربي انکار وکوي دا خو غوخه پاتې شو زدا غورس په انتظارم چاډو کې مې وشیندلې شي په دې شګو کې په د محمد عربي مینا زماره نه وته نشي زاو ته څنګه یو زمون بچالي او زمون رکه د چا مینا ده زمون رکه چا د مینې کور ده عزیزانو شمس تبریز زیتا چې بوتل راو رسولو ویزا بیا سبا رازا دی که راز داو چې ولایت او بزرگی تر هغه پورې په سړی کې راتله نشي چې تر څو پورې داغه د نفس اصلاح نشي د نفس تر څو پورې مړ نه تر هغه پورې د کې بزرگی او ولایت نشي شوت سر سبز سنگ در بهارا که شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ
زرګا بارانونه خو ته پکانی وکا دکې دی بوټي یا ګل زرغون شي خاور باندې چړکاو د باران شوی نه چې سباله پکې شنه بوټي راوي او ګلونه پکې شي کته بزرگ کې د ځان غواړي نو کانه کېږي به نه ځان به خاورې کې چې خاورې شي بیا به رنګ رنګ ګلونه نیسي او چې کانه نه ګل کېږي او نه ګلونه نیسي. نو عزیزانو اول اصلاح چې دغه د نفس ده. نفس درې قسمه ده. دا نفس ده دا په درې قسمه ده. یو نفس اماره ده، یو نفس لوامه ده، یو نفس مطمئنه ده. د دې دریو تحقیق کوي. دا وخت کم دی زه تاسو ته تفصیل نشم بیان. دا تحقیق کوي علماو پسې وګرځي چې نفس اماره چاته وایي، نفس لوامه چاته وایي او نفس مطمئنه چاته. بیا په دې کې اختلاف دی چې دا نفس دې څه شي. تاسو وایي په دې جمعات کې چې څومره ناست اسه به اختیار را پاسې کچاله ورزي چې تاسو نفس په جندل دی چې نفس څه ته وایي. درځي چاله تاسو وایي چې یو سړی او شی په جندل نه داغه اصلاح به څنګه کوي. یو پرزه تا په جندل نه ده نو جوړه به څنګه. خراب ماشین دی ولګولو، ماشینری دی ولګولا او پرزه نه پیژنې نو چې پرزه پیژنې نه نو جوړه به څنګه. ما په خبرو پوهیږئ. پرزه پیژنې نه نو جوړه به څنګه. ته نفس پیژنې نه نو د نفس اصلاح به کې څنګه. نفس اماره ته نه پیژنې، نفس لوامه نه پیژنې، نفس مطمئنه نه پیژنې. خسړې به څنګه جوړې خبر څنګه کې. اوس بیا خبره چې مونږ خسړې چاته وایي. په یو شنه چایو پیاله باندې مونږ تعالی د جنت ټیکټ درکوم، په تورو چایو درکوم، په کباب روټۍ درکوم، کور ته مې چې بوزي او 50 روپۍ نقد راکې بالکل جنت الفردوس تا د پلار میراث تی جوړوم کنه جی. نو یو خو زمونږ چاته خسړې ویل دي، یو نفس الامر کې خسړې جوړېدل دي. نو نفس الامر کې خسړې خدای راستی کنه زېما او نه تاسو یې زکه چې ما نفس په جندل نه ده نو داغه اصلاح مې نه دا کړی. چې د نفس اصلاح نه ده شوی نو خسړې توپ سوال نه پیدا کوي. زړه زپی جنم نه د زړه کور ما ته معلوم نه ده. بیا په دې زپوی نه چې زړه کې دنه کور شته که نشته. کشته دا د چا کور کول پکار دی او ما ته د چا کور جوړ کړی دی. خیال مرا. نو د مولانا روم نفس په دې مړکو خلق ورته او شرمېدل یا مولا وګورئ د شراب بوتل او مولا تو یو سړی څه چل که زوس بجلیګر مولا دی په دې بالا مړی ګر روان دی او شراب بوتل ملاس کې دی روان مړه دا د بالا مړی خلک چې ما 2 کروڑه کال دوی له منځونه ورکړي او د دوی جنازې مې کړي. دوی زما لاس کې د شراب بوتل لیدو چې زه ਸੰسار نکړم په کانو زمانه دا مختور. دا دومره نیکان نه دي چې دی وای چې دا امتحان د پاره روان دی. دا په خپل دا شاخه تاخه ځامن په دې نه پويږي. نو ما به څه امتحان د پاره وای بچي بوتل لاس کې امتحان روان کړي. خیال امراغه جی مولانا روم په دې پروا نه کوله او روان نفس والا مړکو. چې نفس والا مړک نو علم باطنی فکر چراغ نو وی چې با خدا کې سینه امرا. دا خبره د مولاتوب زمانہ کې نه وکړي. بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن. بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن.
کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد. پخدا قسم سینہ میں وشلوا ازڑ میں باہر رہو باسا بیا میں زڑ سیرے کا دنن پکے اوگورنو زمازڑ خوئے پروردگار استا کور دے نستا پکور کی دبل چاچ سکار دے چی دنن راش بیادا شیطے جوڑ شو بیادا شیطے جوڑ شو چی شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں خوشحالہ اسے اے دا محمد رسول اللہ پا عشق کے ڈیرے خے سودا زما او اے دا تمام مرضونو دوائی سودا زما دا شیطی جوش دا تا سر جوخنن ندرے سوکال مخ کے رحمان بابا تیر استغراق مقام تو رسید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق کے بالکل ایرش اوے وے سے ہوئے ماں پتا پسیدہ سپینے جامے رنگڑی ماں پتا پسیدہ سپینے جامے رنگڑی تلابیا پما گمان دنا مننکڑی کمال کے ماں خو سپینے جامے رنگ دامانا چی دا خاور و رنگ جامے میں واغستے سپین والے غرور و تکبر او زان تخان و نواب ویل دا میں پریخو دیرو جامے میں دا میزر و واغستے او تلا بیاوے چی تاسے ندی کڑی ما پتا پسیدہ سپینے جامے رنگڑے تلا بیا پما گمان دنا مننکڑے اس اثر دی پسنگین خاطر نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنکڑے تپ عشق یلما دروغ جن بولا تپ عشق یلما دروغ جن بولا کہ یو بل ہم حسے ما غند ملنکڑے ما غند درویش بل پیدا کا دزان بیا ما توایا چه تا دروغ جنی دے مقام تا برس بیا بد سوائی تب نورم سکے نا چی میں مینا خدای پتا باندی پیدا کرا چی میں مینا خدای پتا باندی پیدا کرا ترکما پہا غورس پلا رضا کرا اس دستا رضا وفا کرے کا جفا کرے ما دستا جفا قبول پا وفا کرا گل پلالو پا گوہر کلسو پیری بیل ما چتا خندا کرا ما جڑا کرا دا سے دو یاران بچالی دلی نوی چی یو ورتا کنزل او بل دعا کا زرحمان چستا دا حسن سنا خوان یم ما دا بلچا دا حسن دا تعریف کولو سکار دی او بلم لا سوکشتا چاوی چیز خیستا ہے که خیستا دے خو خدای دے او که خیستا دے دا غخ کول محبوب جناب محمد رسول اللہ نو بلم لا سوکشتا پا دی دنیا کی چاہدا ہوئی چیز خیستا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا خدای نزیات خیستا بل چوک دے عزیزہ دا خو باغا وقت کی پتہ لگی امام ترمذی یو مستقل باب لکلے دے باب السوق فی الجنہ پا جنت کے با بازار لگے دلے اور دا جنتیان با پکی گرزی سیر و تفریح بکی پا دا وقت کے با تپوس تیوشی چو جنتیانو نور چغواری
وی بیا الله څه کمې نشته. وی یو شی پاتې دی، دا الله او د اهل جنت منځ کې دا پردي چې دي دا به ټولې لرې شي او دوی ته به د خدای دیدار وشي. چې د خدای دیدار وشي دا ټول به بېهوشه شي. چې راپاسي وی به ای پروردګار دا ټول نعمتونه او جنتونه دي نه کروڑها دي، خدای په دغه مزه یو ځل بیا قربان شي. یا الله ندی دا حوری وی، ندی غلمانان او ندی جنتونه وی، خو چې دغه مزه چې معمولی ده چې یو ځل بیا هغه حسن چې ته وګورې بیا به ته وایې چې خدایا ایس مې نه دي په کار، خو چې دا مزه یو ځل بیا نو څوک د الله نه زیات ښایسته څوک دي او د رسول الله نه زیات ښایسته؟ اگر رسول حضرت عائشہ فرمائی د 14 سپوږمۍ وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم کټ کې پروتو، ما به کله سپوږمۍ ته وکتو، کله به مې د چهره انور ته وکتو، چې د مخ ته به مې وکتو والله چې سپوږمۍ به بیا راته ته ښکاري. نو زړه خو د دغه مینې کور چې د چاوي ابه ښه سړی می، ابه بزرگ می، ابه نیک می، هغه بهر ځي. چې د چا روپ د مسلمانی ظاهري ډول و سنگار د مسلمانی او زړه کور د شیطانی، د دغه خلقو انجام بچي، د دغه خلقو حال بچي. نو عزیزانو الله پاک دې د خپل مرضیات توفیق راکړي. دا بیان سلغوندې پاتې ده، ان شاء الله بیا بشي. واخر دعوانا. عزیزانو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د فرعون بیان چې کوم مسلسل کافی جمعون استاسو په مخ کې را روان دي. 13 جمعه باندې په دې ځما پرېخو چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام هغه دولونه چې پلار تلاړې نو ورته وی چې په دې کوی باندې یو داسې الک ولاړ دی چې هغه د دې کوی دا بوکا په یوازې ځان راوېستا، هغه داسې بوکا و چې سلويختو کسو برایستا. نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لونو ته وی چې بچیا دا الک ارسوک چې دی دا پیغمبر دی، ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د سلويختو پهلوانانو برابر. ورشي تاسو ورته وای چې زمونږ پلار غوښته دا جنکای رالی او شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سوال جواب موسی علیہ السلام ته وای. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېر خطه زئی چیزو چې روان شو نو هوا لګیدا. نو موسی علیہ السلام دی جنکو ته وای چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ما تلار خای چې زه په کوم طرف بزم. دا سه مزه چې تاسو به مخ کې روان یې او زه به در پسې روان، ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامع د انسان چې دی بدن سره ونخلي او اندامونه د بدن چې دی دا پکې ښکاری بیا. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي، لہذا تاسو رستو شئ او زب مخ کې روانم او مخ کې ما ته لار خای. د حیا د عالم ته وګورئ چې جنای ځان نه مخ کې او هوا لګي ستا بدن سره جامع پیوس شي او هغه کې اندامونه ښکاری، نو زه چرتا فتنه کې واقع نشم، لہذا تاسو رستو شي او رستو نه ماتلار خای. نو روان چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل، خبره اترې ور سره وشوه.
शुआइब अलैहिस्सलाम पोई शो چې دا الګ پیغمبر دی او دعوت ولور کو چې زدا خپل یو لور چې دا تا ته پات د نکاح کې درکو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبول کړ چې ډېر خود دې لور په مہر کې بته دومره موده فلانه خدمت ما سره کړو. موده تیر شو نکاح شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی فرعون ته ورشا داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تیر، داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده، اوس د زوال وخت دی، ورشه چې زوالی شي. ما تاسو ته عرض کړو چې هر کمال سره زوال لازم دی. هر شی چې یو ځل کمال ته ورسی نو هغه سره بیا زوال لازم. زمونږ زمانہ عزیزانو کمال ته رسیدلې، اوس د دې زمانه د زوال انتظار کوي چې زوال به کړي. د دې هر عیاشي او د خدای نه بغاوت چې ده هغه انتها ته رسیدلې. په دې پاکستان کې داسې ګناه چرته ښکاری نه چې دي مسلمانانو نه پاتې شي، یعنی نور څاډو شته نه هو کیڅ دا بتا سو منه چې خپل لور سره بدفعلی د پلار چې دا بتا سو په خوب کې من لیدل. یو سړی د وو کاډو لور سره بدفعلی کوي، دا کمال مش. خپل رور لګی شوی دی، خپل خور سره بدفعلی کړي او خوري ګونګایم د پجبا او ګونګای بیا چې حامله شوی دا پلار او مور ورته دی دا ولی ارور باندې ګوتې خي چې دا دکړي. دا امتحان شوی عزیزانو، دا امتحان شوی دا چې زوی راغله ده مور باندې په کټ کې حمله. دا امتحان شوی. نو عرض میں داو چې دا سي ګناه پاتې نه ده چې دوی یو کی نورا ایو خور او مور تچکولو اهم. نو عزیزانو عرض میں داو چې ګناه نور شتنا نور کمال چې ده هغه انتها ته ورسه. اوس د زوال انتظار کوي چې زوال به کله کی، نتیجه به څه، انجام به څه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی و فرمایل چې اذهب الى فرعون انه طغى. ورشه فرعون ته داغه غرور چې دی هغه د انتها نه بار. موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شه، چې را روان شه دغه ځای کې د بیبی ته دردزه شروع شو، بال بچ کې دو قصه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبی ته وې چې تکینا لری لګ رڼا غوندې ښکاری چالته نزتا ته سور یا رڼا سر شعر راوړ دې چې ورغلې ده الته نږدې. نو आवाज ورته وشو چې موسی فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى. کېړه یو باسا ته په یو پاک او مقدس وادي کې ولاړې، کېړه یو باسا. دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شو. دغه وخت کې الله پاک منصب نبوت چو موسی علیہ السلام ته ورک او بیا ته تاسو کو د لاس کې امسانی ولې ورته وی چې ما تلک بیمینک یا موسی، ستاد لاس کې څه دی موسی؟ موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصا اتوکا علیها
واحش بها علی غنمی، اے پروردگار ادام سادا اتوکئ علیها پدے ز تکیا واما، واحش بها علی غنمی او پدے باندې ز گډیو چیلم سروما. علماء لیکي چې الله ته تاسو کو چې ما تلک بیمینک یا موسی، استاد لاس کې سدی په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا، دا زما لاس کې امسا ده. نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکئ علیها واحش بها علی غنم، دومره وګدي خبره ته ضرورت. مفسرین وایي چې خبره داوا چې موسی علیہ السلام لکه خیال وکړو چې اله خودنن موقع ده الله سره د خبرو کول، پښتنه در نو کرا شلګي خبري وګدي کا کې دې شي چې دا وخت بیا بلاس در نشي. نو دی وجنه موسی علیہ السلام ور سره خبري وګدي. نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون تورشا داغه سرکشی چې د حد نه تیر راغه. موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده، ما جبه کې لکنت ده، ما سره یو معین او مددگار پکار ده. نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین او مددگار هارون وزیرا، هارون چې ستارور ده دا میں پیغمبرم کو دا بستا معین و مددگار دا دوار رال. فرعون پا دربار کے ناس تھے. موسیٰ علیہ السلام خدای توئی چی یا اللہ خود دیر جابر و ظالم بلا دا او زچ ورشم وغتا ستاد توحید دعوت ورکوما، نو کاغذ زور ازمائی کولا نو زبت سکو خیراغا خوبم زور استعمالی، بادشاہ دے د فوجونو د لخکرو خاون. نو الله ورته وی چې اے موسی داغه د ټول فوج او د لخکر جواب بستا د امسا کوي چې پوي شي پسترګوي چې ورانه کوي دا امسا د داغه مخه ته وغورځوا بیا تماشا کوا چې څه بکی. فوج سے او لخکر سے تاسو په دې کابل کې وګورئ لرګي اوس په سره جنگي، لرګي اوس په سره جنگي، ټینکونه په شلخو ټوپکو رې سر کړی. روسیان دي ټینکونو کې ناشتي او داسې نشانه باز دي چې پاسوري کې ګولای ورننه باسي او هغه ټینک ډرایور پیولي او مرداري. نو چرته چې خدای امداد وی التا موسی علیہ السلام سره د امسا ننوت چې ننوتو نو فرعون ته وی چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته زسنګ خدای نه ته زما په کور کې لوي شوی او ته ما ته وایې چې ته خدای نه راوی نیسئ. او چې د غارت او پولیس ته حکم کولو چې راوی نیسئ، دغه وخت کې جبريل راغی. واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. واوحینا الی موسی ان الق عصاک، اللہ وی ما دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده د فرعون مخه ته وغورځوا. فاذا هي ثعبان مبین، ناګهانا دا غمسانه یو لوی اژدها جوړه. علماء وایي چې هغه اژدها داسې وه چې لاندې شونډه په ځمکه پرته وه او پاس شونډه د فرعون په محل پرته، دومره دا خوله وازه وه. فرعون چې څه وخت کې د اژدها د خولې ته وکته
نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې دا بلا راټینګه کا ته چې سوي ټیک وې زې منما او منډې کړې کورتا. مفسرین وایي چې دستونه په دې یاره ولګېد 400 دست په دغه ورځ د یاره تلو 400 دست. خپل یو اډوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غل نشي ټینګول. تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا داسې لاس کو بس امسا چې دې ټیک شو بیا راووت. چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته دې وایا چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده. موسی علیہ السلام ورته وی چې ټیک ده راوځه کم میدان ته راځي. یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګرې وزما دي جادوګرو سره ته مقابله وکړه. فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته را جمع کړ او سلړمان او ماران او دا سيزونه جوړ کړیو. موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشا کول. چډر سات تیر شو دوی خستړي. موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې اوه خدای ته دې چې دې مقابله وکړي کړه. هغه خدای مال یو شهر کړه دا به دې مقابله کې رام سایدا سي ورو ورځو چې وروي ورځولا. الله فرمایي واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. ما په دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دې مارانو مخه ته وګرځو. فاذا هي تلقف ما يأفكون. ناګهانا اغامسانه یو اجدها جوړیږي او چې یو سای راخ کداغیه جوړ کړي ماران او لړمان دا ټول راخ کو ختم. د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې ده دا لرګي راخ کو هړپ دا مقابله چې دا یا خدای کولې شي او یا پیغمبر کولې شي. دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقي السحرة ساجدين. ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته دام څوکړه ورته آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین من رب العالمین ایمان راوړ. ورته رب العالمین خو زیم کنه زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک د تخم ځان ته خدای وای لیکن آمنا برب موسی وهارون. آمنا برب موسی وهارون. مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې راو. ته ځان ته خدای وای او د هارون او د موسی چې کوم خدای دی مونږ پاغي ایمان راو. دا ورته وی چې زبستاسو لاسونه خپې غسکم لاسونه خپې بدن پریکم او په ونو کې بم زوړند کم. جادوګر ورته بیا سر راپورته کړ ورته وی چې ان الى ربنا منقلبون. اے فرعون اللہ فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. فرمائی زه امتحان کوم په تاسو باندې په یو شی د خوف او د هیبت سره. خوف او هیبت او یرا دا در باندې راولم. دام امتحانی چې خوف او هراس پتا راشي چې ترجو چاته کوي. دغه وخت کې ستا یاد سو کی فریاد چاته کوي چغې چاته وي.
तकलीफ और मुसीबत रागे नो दाम उस इम्तिहान दे चे दगा वक्त की तो रुजू बचा तक है अजीजा का द तकलीफ और द मुसीबत पर वक्त के ता रुजू खुदाय ता उकड़ा नो इम्तिहान के कामयाब और कदगा वक्त के ता असरद बनियादम उनीवा और रुजू दे इंसान ता उकड़ा नो इम्तिहान के फैल शुए नतीजा ब रसवाई और नदामत पहाड़ी और तकलीफ और मुसीबत की रुजू इल्लाह दाद फलाह और द कामयाब आसार और पहाड़ी और मुसीबत और तकलीफ की रुजू इल्ल इंसान रुजू असबाब दुनियाविया होता रसवाई और नदामत यो पीरता यो सड़े रागे गौरते सैब मात यो दासी वजीफा उखाया चेजो बोध पासा गर्जम अगवर तवे छे डेरा आम तौर बुजुर्गानों ता सड़े लारशी सो कोई माला तावीजों का चेजोई में उशी सो कोई दुकान में रवान शी सोकवर्षी चे इलेक्शन के वलाड़े मचे पास शमा दासे बो और सड़े खपल गरज रागस्ते हो दगा सड़ी और तवी चे साहब मा दासे वजीफा है कि जो बो द पासा गर्जम आगा और तवी चे आसान वजीफा दर तक है आसान वर्षा द समंदर गाड़े था और चिवरुआ से अखवा देखवा गोर अमाओ जमानुम वाला समंदर तवर टोप का बस वेल्डेरा खड़ा समंदर तरा गए हो कुछ दे पीर नामा पुखलर आतला और टोप को लो दरियाब था चिवागस तो सवख के डूबे दो पीर नामा तेरा शो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या कुछ ये सोजल है अल्लाह अल्लाह हुए ओ बो अर्थदाजमका व बिल्कुल दे पे गर्जे दो खाओ गर्जे दो ब्यार आ गए फिरता वर्ते हुए चल दो क्वाल का वे सैब बेदबी दे माफी मां चे बो ता टोप को और बो वागस्तम वल्ला चिस्ता नुमरा न शो और दा अल्लाह नुम में बस पखला रा गए और दगा चगे में वाले वादा में ता सरदा करे हुआ चिस्ता नुम बालम खुस्ता नुमरा न शो चे दो बो मौजून वागस्तम और अल्लाह अल्लाह में दखले न हुआ वे ब्या वे बस बहुत सवे चिप्स मकावा जपे गर्जे दम वे बचिया तो चित्स वक्त के बो उनवे और डूबे दे न पदा वक्त के दे बल सो की याद वे ना खजा दे याद आवा वे ना बची दे याद वे ना जद यादम चिस्ता पीरे मां वे ना साहब वल्लाह का में याद सोख दे याद वे दा वक्त के दा अल्लाह ना बगैर में बल सो की याद नो जकदाम ईमान चे दगा दरियाब न बच के दे सिर्फ द खुदा इख्तियार दे द बल चल वर्ते हुए बचिया पो मा सो गर्जे देशी चे द चा जरो द आर चा द मीने और द याद न खालिशी और द अल्लाह याद दाग पजड़ के दाग कोरशी दगा खलक पो बो द पासा गर्जे देशी और दरियाबू न दागी ताबीवी ख्याल अमरा ने अर्ज में दाओ चे द चा जरो द अल्लाह कोर नहीं अगा जड़ा उड़ान दे अगा बदन उड़ान दे आ जिंदगी उड़ान आओ तबाह और रसवाद चेद चा जड़ा दा अल्लाह कोर मौलाना रूम वही दा डेर लोई सड़े हो जमुंग सदर साहब हम द मौलाना रूम खबर तले न परुन राशि पदे मल के रेडियो
ټي وي باندې چغې دي چې صدر صاحب د مولانا روم قبر ته لاړ، صدر صاحب د مولانا روم قبر ته لاړ. مال صدر صاحب خو قبر د مولانا روم قبر خو د رسول الله د قبر نه لوی نه دی، کده خبره کوي د رسول الله قبر لوی دی که د مولانا روم قبر لوی دی؟ د رسول الله قبر ته تللی دی چې د رسول الله قانون په دې ملک نه رایج کوي، نو پاس اتلوی څه مولانا روم قبر ته تلګي نه داسې ملک په ټیپر شو چې اعلی صدر صاحب د مولانا روم قبر ته تللی. قبرونو تتل کمال نه دی، زیارتونو تتل کمال نه دی. زه بغداد تلار شم او د پیرانی پیر صاحب قبر ته ورشم، نو اسی د پیرانی پیر صاحب قبر ته زلارم نو په ما څه چې د پیرانی پیر تعلیمات په ما اثر نه کړي. پیرانی پیر خو هغه سړیو، شیخ عبدالقادر جیلانی خو هغه سړیو چې مور په دې گریوان کې ورته اشرفای ګنډلې وی او سبق پسې دی روانو مصر ته، او مور ورته وی چې بچیا سبقونو پسې خوځي خو چې دروغ چره نه وای، دروغ مو وای. په قافله باندې ډاکا پریوتا چې ډاکا په پریوتا لوټ کړه، دله چرال اغله وی ماشومه تا سره څشتا وی دې ځکه راته مور څه شي ګنډلې چې پرای نيسته هغه اشرفای وی بچیا تا دا ولې نه وی چې ما سره څه نشتا، وی ما ته مې مور ویلی چې دروغ مو وای. نو تاسو د څشتا تاسو کنو کما ویلې چې نشتا نو د مور په وصیت به عمل نه کړي. شیخ عبدالقادر جیلانی خدا سره و د پاکستان ډېر د کوتک شاه زامن چې دی بغداد تلاړم او پیرانی پیر صاحب زیارت تلاړ نو لاړې نو څه چل پوش وې د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا، ولی خرب حاجی نشي په طواف. مکه یقیني او بزرگ مقام دی، نو خر لاړو د مکی نه غیر چا پیرتاو شنو خرمزبرګ شو سره. نو زما دي ځانو قبر پرستی په اسلام کې اډو شتنا او بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھچوائی نہیں. قبر پرستی دا خو بت پرستی دا، او بت پرستی په اسلام کې کفر او شرک دی. قبر لا دتلو اجازت کا اسلام ورکړی دی، یو خاص مصلحت مد نظر ورکړی. ایک راز دا دی چې ته قبر تلار شي او تا تخپل انجام را یاد شي، ته دا تصورو کی چې دا د خاورو ډیره چې نن په د جوړ دی دا ما غوندې انسانو لکه یو قبر باندې لیکلیو چې لکه چې ته دغه سي زوما په قبر یو کتبه لګېدلې لکه چې ته دغه سي زوما لکه چې زیم داسې بتشي. قبر والا وی ته چې ورشي په ودرې نو قبر والا تا ته आवाज کوي وای لکه چې ته دغه سي زوما لکه چې ته دغه سي زوما لکه چې زما داسې بتشي. تا غوندې زم په دې ځمکه پیدا وما لوی ما ځوان ما ګرځېدم مستم اوس د خاورو ډېري لاندې پروتم، نو دا زه چې څنګه یم داسې به یو ورځ تم شي. اسلام قبرونو ته د تلو اجازت چې ورکړی دی په هغې صرف وجه دا ده چې سړي ته تذکره د موت وشي، خپل انجام ورته را یاد شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روانو یو قبر ولیده، صحابه ته وی هذا میت و انا میتون، دا مړ دی یو ورځ به داسې مونږ هم مړ شو. نو عرض مې دا کوله چې مولانا روم دا ډېر لوی سړی، شمس تبریز دام ډېر لوی سړی. د شمس تبریز او د مولانا روم قبر تلو باندې کار نه کی. مولانا غوندې به
शान जोड़े और शम्स तबरेज बंदे पर बुजुर्गी जोड़े। मौलाना रूम दर्स कोलो तालिबान होता सबक वे शम्स तबरेज जड़े खीरने शलेदले जामिया गुस्ती और बबर सर रागे जुमात के द मौलाना रूम शाह के नस्त सच द मलंगान आदती बुजुर्गी दगा खल्को के नशलेदले जामी चे गुस्ती पादीरा के चरता वन लांदे प्रोती लोटा और सरे चरता डिकी मकी तेलांदी कड़ी पे जानते छह बांधी कड़ी ना मशाइख चीदी दाओ के बुजुर्गी निश्ता दा जोड़ कड़ी सिंगार कड़ी और दा दुनिया स्प्रेगा नहीं चे पजान बांधी कड़ी यो सड़े चे सलोर ₹100 स्प्रे अखली और पजान बांधे प्रश 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 ख्याल हम राखे जी था बुजुर्गान ₹100 स्प्रे अलाव ते पजान प्रशावा और 10 स्प्रेगाने दा अंग्रेजान और दा अमरीके दा मुल्क जोड़े शुए खुदा खबर ची देख कसम पर खुदा दे माता चे दे स्प्रे चाकड़ी और माल अल्लाह सरा की यार गाड़ी उसी माल उल्टी राजी 10 से गंदा होंदे तस्वुर में दे स्प्रेगानों मुताल्लिक खलक के डेर पर शौक है। पढ़े लिखे खलक पढ़े लिखे पाकिस्तान के पढ़े लिखे खलक पढ़े लिखे पर पाकिस्तान के ला कमजेरी पढ़े लिखे पाकिस्तान ता गोरा पढ़े लिखे ता गोरा पढ़े लिखे जगोरे बार मुल्कुनों के ओ गोरा चाच खपल मुल्क न दसरो जरो मरगई जोड़े कड़े देखो साडा बोता गोरा पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे खलक दी का नाम कताबल और न परुंद दे कौम हाल पदे इलेक्शन की जान तमुकत सालम कड़े दा सवालारू ओ द कमेटा यो वाड़ दरोगा गानी ओ दा लगलो दरोगा गानी वेणाई बगूरियो चुआड़ियान बगूरियो सफाई बगूरियो माशकियान बगूरी तासु पैमान हुआ दी दा अमल टेपर को लेखी ओए दा जुमात के जनाज के तासु वर सर चाल जोड़ करे दा संकोल ब्या मेंबर पाशे गए ना आगा मख के दे ढोलकी और पसीदी दा खुशाटर जामन लग्या दी और तगड़ी की तासु संग वाई जय है तंग यू तंग ने एक खुशहाली खचरत की यही दास पर मजेदार इलेक्शन मुकड़ो चे हुकूमत तमु खोदला चे मुंग खप तबियत की यू खुशहाली यू खैर खैरियत ते न अल्लाह दे दा हुकूमत दर बांधे कायम और दायम लरी खुदाम ते चरे मखलास हवा और इंशाअल्लाह ते न बखलासी खचरत की दाम खुद और साबित हम कड़ा यो कौन चे गड़ी उस गड़ीदुन के सरे दावे शी चीज खपाए गड़े दो खुद खुशहाल ही न की नु टोल कौम गड़े दो परुन और बेगा मास खोतन नु खो खुशहाल दी चे खुशहाल दी नु मुंग मुलियानो कारम दुआ खोल दी चे खुदा दा खुशहाल दी पदे हालत के उमद से लड़े मुंग हुई खुशहाल मुला हो कद सिकान हुकूमती कना उम मुला पके पचरुत की हिंदुस्तान क्यों गोरा द इंदवी हुकूमत थे द सिकानो द इंदुआनो बाचईदा द हिंदुस्तान ओलमाओ गोरा खचरुत की दियो मजा की रूस के ओलमा दी खचरुत की दी लंदन के ओलमा दी खचरुत की दी अमेरिका के ओलमा दी खचरुत की दी पाकिस्तान के ओलमा दी खचरुत की दी ओ कजाड़ी तासु द पारा जाड़ी और तासु पगड़े दो उली दई चे पगड़े दो उली दई अल्लाह ममद से लड़ा जका चे खुशहाली खुदाम खुशहाल लड़ा मुंग सकार जमा सकार दे चे दे बेजमीरा कौम द पारा वज जेल ता जमा और दे बेजमीरा कौम द पारा वज पजमको द जेल दालू ना फन मा सकार दे खप गड़ा में उली दे ब्या दे कौम तो गोरा लेकिन यो मेंबर पास शवे दे द ढोलको से मतलब दे ढोलकी वाले लगे द डसू से मतलब दे
تاسو پتنا کو سټکوري شي یو کارتوس په 100 روپۍ دی څه چل شوی دی چې تراله وډځي دی وکړه چل څه شوی خرلنګ شوی دا خرلنګ شوی دی څه شو و یو سره منتخب شو چې لکه دا به کمیټه کې ممبریو دا ویانای به جوړي دغه خبره ده کنه و په سیلاب بیا وړي شي نور پکې څه دي دی وجنا عزیزانو دا قوم ما دا په دربین کې لخکاری چې دا قوم بخاورس په دربین کې تاسو نن ورته غړې دی سبب ورته کنځلې کو نن ورته غړې دی سبب کنځلې کو نو عرض می داو چې هغه قوم چرې خاورز نشي کوله چې د چا زړه کور وي د غیر الله د مینې